اصولی تفسیر مخکې من بیان کړو اصولی تفسیر دا هر انسان ته په ذهن کې لازم بعد دلائل منګه هغه بیان کړ د هر کتاب حواله هم درکړه کوشش هم وکړو چې پوه هم پکو سورة الفاتحه مکی سورت ده دا اوس شروع کیږي و آیاتونه دی پدې کې و رکوع ده پدې کې دینه مخکې زه یو فضیلت د قران په باره کې تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ ته فرمای ابن ماجه شریف کی روایت ده مصطفی فرمای ابو ذر تا یو آیات یاد که د سحر دا د سل رکعات نفلونه بهتر دی یو آیات د سحر چې ته یاد کې دا د سل رکعات نفلونه بهتر دی او چې ته د علم یو باب یاد کې کته عمل وکي او کامل ونه کیفي دا د زر رکعات نفلونه بهتر دی د قرآن د فضیلت د پاره دا یو آیات د پیغمبر فرمان کافی دی آسان الفاظو کی یو الک کیناستو د سحر نه الحمدلله رب العالمین دا یاد کو تلفظ صحیح کو او بل سب لګیا د ټول شپسل رکعات نفل کوي نو داتی بهتر دی دا کم کس چې خپل آیات یاد کو د قرآن او د دې تلفظ صحیح وکړو زر رکعات نفل کوونکي نه بهتر تاسو د الحمدلله رب العالمین تفسیر او تشریح زده کړه دا د زر رکعات نفل نه بهتر دی دی مراد دا نه دی چې تاسو نفل مکوئ د نفل اهتمام کوئ لیکن قدر د الله په نزد باندې هغه د قرآن د علم دی د ترجمه او د تفسیر دی نو د پیغمبر علی السلام چې دا کم تشریح کړه کم وضاحت مونږ ته کړه ابو ذر رضی الله تعالی عنہ د دین یو مسله په فهم او سمج کې دا راز چې قرآن ګوره په سوچونو باندې ناسیلیږي اول به دا استاد غواړي که استاد نه غوښته د الله نبی څنګه بیا وایي چې ته زده کې یو باب د علم د سحر نه استاد نه بزده کې دین دا سمجھ و فهم ترازی قرآن آسان کتاب نه ده بطور نصیحت آسان کتاب ده اصولی تفسیر کی میں طویلی چې فهم قرآن او تفهیم قرآن جدا چیز ده فهم قرآن جدا ده تفهیم القرآن جدا چیز ده خلق د تفهیم القرآن مطلب فهم القرآن اغسطی فهم قرآن په قرآن ځان پویول دا ډیر آسان ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر او تفهیم القرآن دا ډیر مشکل بل په قرآن باندې پویول ځکه دا غي د پاره فن خامخا لازمي دي کشپیته سو کرات عرب شي او عربی باندې پوي شي خو تفهیم د قرآن او د هر فن بیل خلقی دام زین تواچو د هر فن بیل خلقی د قرآن د فهم د فارا بیل علماء دی یعنی د هر عالم په واس کې دا خبره نه ده په خپل به پیږي خو بل په پویولې نشي او فدې کې انور شاه کشمیری رحمت الله علیه هغه د علامه ابن تیمیه رحمت الله تعالی علیه هغه د هغه شاګردان ماهر ګڼل لکه داغه په شاګردانو کې د علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه په شاګردانو کې علامه ابن کثیر رحمه الله د قرآن مایناز مفسر علامه ابن کثیر ابن تیمیه رحمت الله علیه باندې بعض خلک اعتراضات کوي چې د شیخ الاسلام ویل
شیخ الاسلام ورته انور شاه کشمیری رحمت الله علیه ویل او په حقیقت کې دیم شیخ الاسلام تفردات د علامه سیب شتا لیکن د تفرد وجه دا نه چې ته پاغه باندې دا د تفرد په وجه باندې اتر کړي بلکې دا علم منهاج السنه د شیعاګانو فرات کې هغه څنګه ولي معلومات شتا ترکو کې اسلامی خلافات باچا خپل خزې ته طلاق ورکړ درې علماء راوغختل نو علماء فتوی ورکړي چې خزې په طلاق ده علماء فتوی دا وی چې خزې په طلاق ده او د شیعه او روافض خو مذهب دا دی چې درې طلاق دا یو دی او د یو باندې خزې نه طلاقېږي رجوع کولای شي عدت کې دنن ابن مطهری دا یو شیعه مولاو او دا سیب چې و دام راغی باچا ته وی چې پتا خزنه د طلاق علماء فتوا ورکړي وی چې طلاق د مناظره جوړه شو نو په دغه وخت کې د ټول نقابل ترین عالم چې و هغه نظام الدین شافعی رحمت الله علیه هغه مناظره تر هغه غټ فقيه په دې وخت زمانہ کې د سلور امامانو کوم مذهب د درې طلاق درې دی خزه طلاق او د صحابه کرامو د لارو کله چې مناظره تراغه نو وو فقيه ډیر لوی مناظر د هر پن بیل خلق د هر فن بیل خلق شیخ ادریس صاحب ته چې څومره واقعیات او دلایل زده دي شاید چې دا په پښتنو کې بل چاته نه زده خو متکلم جدای او شیخ الحدیث جدا حضرت الله څومره لوی علم ورکړل لیکن متکلم خو نه دی کنه متکلم جدای دا بعد مګنه زمون شیخ ضیاء الحق صاحب دامت برکات ملالی الله سمره علم ورکړي خو متکلم نه دی مین مسله متکلم څخه علم یو کنه خو باس کولای شي علم ورڅ کم یا زیات خو باس کولای شي ځکه دا لاغه جامع او شیخ الحدیث صاحب علم ډیر زیات خو باس نشي کولای ځکه د دی فن نه نو اگر چې نظام الدین شافعی صاحب رحمت الله علیه دا ډیر لوی عالم فقيه په مسائل باندې ډیر خپویدو خو مین مسله دا وای شي متکلم نو مناظر نو مفتی زرولی خان رحمت الله علیه فرمایي الګ الله ز زبان ورکړه ورسړې به تلفاکا داغه پر الله فروالی چې بچي د نشر راوړل لنګي دوه ته ساجاتو چې مناظره د نشو کولې نو سره راتلی نو مناظره د دربار د باچا کی جوړه شو او مناظره کی ابن مطهری شیعه د حضرت خاموش کو شافعی امام شافعی نه خان نظام الدین شافعی رحمت الله دای خاموش باچا په دربار کې لوی مقام هغه تحصیل چې کور سلور مذهبونه حنفي شافعي مالکي حنبلي د اهل سنت د طرفنا دی لوی عالم راوست او هغه د شیعه مولا خاموش کو ابن مطهری شیعه اې د ځان سبیا ګرځاو باچایم شیعه طرف ته مایل کو او اخو لکار وکړي چې خزر باندې طلاق نه ده نیو پیر
بیا د دوانه باچا دی او دغه ورثه دی د رافیزي دومره لوی فساد وکړو چې په خطبه کې با د خلفای راشدین ابوبکر عمر عثمان او علي رضی الله تعالی عنہ د دې سلور وانه ذکر کېدنو علي تی پریخودو ابوبکر عمر عثمان تی ختم ځکه د باچا طاقت ورسره میلاو نو دی یو پیر بیا دوانه حج تر چې کله حج تر هغه وخت کې خدا د ترکو سوا کعبه دغه په ملکیت کې نو نور هر څه پرې د خود دی خبيث کنزلی شروع په حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه پسې دی شیعه چې ابو حنیفه د جهان د ټولو نعوذ بالله غټ کافر دی غټ دای په حج کې دا چغیوان ام په دغه کال باندې الله کړي وا علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه سره د خپل شاګردان ابن کثیر رحمت الله علیه د خپل شاګردانو سره حج ته تللی دا چغه سوق وي دا سویلې خلق ورته دلته د ترکو د باچا خاص مشیر عوالم ابن مطهری شیعه اگر اغل کوم چې دو نظام الدین وټ فقيه شافعي رحمت الله علیه مناظره غټلی وې دا وایسو خلق ورته چغه وای چې امام ابو حنیفه د جهان د ټولو نه غټ کافر نعوذ بالله دومره غصه ورته رااله ابن تیمیه رحمت الله علیه شاګردانو ته وی باچا ته وایو تیاری کې باس ورسره د امام سے پزات باندې او دویمه مسله خبر شو په ذهن کې چې طلاق درې دانمنی او د هغې په سر باندې دته ډېر ناز حاصل دی په دې کې بم ابن تیمیه رحمت الله علیه زه د الله تاړم او مسجد خیب کې دغه وخت د علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه شاګردان ونی چې زمونږ استاد تاسو د مناظرې چیلنج درکې دا تا کمی چې شروع کړلی چې جهان د ټولو نه غټ کافر نعوذ بالله امام صاحب رحمت الله علیه بس حالت مناظره جوړ شو ابن تیمیه رحمت الله علیه چې کله مناظره تراغه اول تقریر د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په مناقب شیعه بالکل لا جواب څنګه مناظرو ابن تیمیه رحمت الله علیه متکلم بیا دویم بحث ورسره په دریو طلاق وکړو دای ورته ثابت کړه چې د سلوري امامانو مذهب او د صحابه کرامو چې کملار د درې طلاق درې دی او باچا باندې خزه طلاق دا شوی دی باچال ته توبه وایسته د شیعه توب نه سیلار تر د قران دار پن باز ماهرین علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه او دغه شاګردانو ته الله په قران کې هم او په علم کلام کې هم په ډیرو اشیاء کې الله جل جلاله هغه تصور کړل نه اختلاف کې دی چې مذهبي تور د دلیل په توګه خو باقی د اسلام او د کفر معرکت جوړول نه دی پکار یا تفرد د علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه سره راوالی او دغه په سر باندې بیا د بی ګستاخی کې دا خبره نه هم غیر مقلدین وهابیت توای چې تاسو سره نه دی علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه په مذهب باندې حنبلی دی د امام احمد بن حنبل په مذهب باندې او جذباتی سړی ته اکثر د خلکو دا سوچ دا په خپل باندې سم دنیا نو هغه اکثر مذهب نه ذکر کوي باقی دا کټر حنبلی او شاګردانو کې علامه ابن کثیر رحمت الله علیه چې کوم تفسیر لیکل مایناس تفسیر او دویم طرف ته په مفسرینو کې غټه هستی چې ماهر فی الفنون دی په هر فن کې ماهر دی سره د تفسیر د قران حضرت شیخ الحدیث و تفسیر مولانا شیخ سرفرازان صفدر نور الله مرقد هغه دی
او په دې دور کې دریم طرف ته تفسیر د قرآن د عوامو د پاره د علماو د پاره نه علما په خپل پیږي چې بیان القرآن د مفتی شفیع اشرف علي تانوی رحمت الله علیه او د عوامو د پاره په تفسیرونو کتو کې د ټولو نه خط تفسیر چې هغه به دیو په یو لار باندې بوزي او صحیح لارې ته به ورسي او پوهه به بشي تفسیر د مفتی محمد شفیع نور الله مرقدو دی معارف القرآن د دین علاوه سوق په تفهیم القرآن او سوق په فهم القرآن باندې درسونه او دالو به کې خو نه دوکا بم نو دغه تفسیرونه د معرف القرآن مقابله کولای شي په عوامي انداز کې هم علمي دی او عوامي او په دې دور کې چې د خلکو د مزاج مطابق تفسیر لیکل شوی دی یعنی د خلکو مزاج دای کله ناکله چې نوی مسائل وکړي شي او نوی د خبره ایجاد کړي د سوال میدان تراوړي شي چې دا غي جواب نه د عوامو د پاره تفسیر د استاد ګومن دروس القرآن دی اور د علماء د پارا معالم التنزيل تفسیر النصفی دا مفید تفاسیر دی په تفسیرونو کې فوائد صفدریه دا د شیخ سرفراز خان صدر سے نور الله مرقدو دی رشد القرآن پس تفسیرونو ډیر زیات لیکل شوی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک فرمای لا تنقضي عجائب لا يقضي عجائب قرآن دسی کتاب دی کنه ستا قلمونه و ختم شو د دې عجیب نکاتو ناشنا علمونه په ټیم په ټیم راوځي دا نه ختم ان سبا تاسو بعضی خلک ګوري زی بار اتیر ورځ کې مولا لګیا خپل باندې وای مونږ صحیح د قرآن حق نه ادا کما وای صحیح بیان کو دا نو ما بیان کنه اره دا ساجي خلک زه حیران یم چې دې ته رکاوټ په ما بین کې سره ما خو چې سپس لدی ام په خله دي زه خدا نه خلکو ته جستاب د واجی نه زنه بیانوم زه بیانوم په خلکو کې زین نشته لکه د هر څه ضرورت په خپل ځای یختنه دي د یختو د مسئلې ضرورت په خپل ځای دانن چې کم خلکو یو لوب شروع کړل چې دهشتګردي کیږي علما د هغه په خلاف نه را پاسي او یونیورسيټي کې ډانس شو علما د دې په خلاف لګیا دي دا بي وقوف دي ګنو چې د دین تصویر ختمول غواړي اے خر بچیا په دې ټیم کې ضرورت ده د سامری توب نه د ډم توب نه د ډانسونو نه خلق منع کول او چې کم ټیم کې د دهشتګردۍ په خلاف باندې ضرورت په هغه ټیم کې علما او کړه دهشتګردۍ خلاف را پاسې دل دي په منبر باندې ویل خو د منبر په ویلو کار نه کیږي پوه شئ ازمون په دې علاقې کې وای یو زنانه اغه ټیپ لګولې په خوانه چې دا ټیپ اول لاوي کې سټي وري خو دې ولا خاون اتی تل دې بصیر بٹن اړول د ټیپ ان شوی وعلیکم السلام دغه شانتا داغه د بندیدو سره صورت ورته نو یاد نو حشیز ډنګ غانه پکې غږیدا لګیاو هغه ول چیم کړي نه چې ورته بیا وراړولې چې دا وسکه خو غلې شکه خاون می راغې نه می پری ځکه په خوانې خزه خو ډېره حیاداری او چې تعالی پردي سړي غانه لګول نوریډو او دا ساده باده خزه زنانه و گزارونه مولا ورکړل خریډونه غلې کېدل تیر اخیر ورسې د سلو وکړي او بلستانو کې رام غخته
بیا هم نو غلی شي بیرته راایستې چې وراړه هغه خو هغه आवाज خلولې چې وراړول دی ظالم غریبی ته صفات و چې بداله کده سړی وس کی کنه مول بشینو غلی وش اچ نو غلی شي هغه سکریچ نیولې غر دې ورتيري چې یخنی دی وش په بلستانو کې بیا را باندې زما مراد تاسو ته دا دی ګوره مقصود زما د دې واقعیاتو نه مزاقي مزاج زمونږ مشواله نه ټیم د ضرورت دا حقيقي واقعیت زمونږ د دې علاقې په کوم دور کې د کومې مسئلې ضرورت کنه علما با بیان تاسو په دې نه لوط علی السلام قوم کې شرک هم دي او د الکانو د یارانی جانانی دي سړی د سړی سره زنا کولای نو کوم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء سړی د سړی سالک د الک سنو یواز الک د الک سنه سړی او سړی چاته تاسو پی سړی هغه ته چې سړی خو الله د شرک ذکر نه کوي الله چې ذکر کوي دغه ګناه ذکرې وجدا د چې ضرورت وس دغه ګناه درد دی نو الله د شرک ذکر نه کوي اوراده دغه ګناه را دي کې لوط علی السلام زم کدا خبيسان په هغه دور کې ژوند دی ندیو بیا ویلې چې الله بولی د شرک ذکر نه کوي د دې وړي ګناه ذکر کوي ځکه دا وړه ده په مقابله د شرک د سړی سره زنا کول دا وړه ګناه په مقابله د شرک خو الله دغه وړي ګناه ذکر کوي په تور د شرک هم خاص نه تاسو ګناه ته وړوي ګناه دومره لوی ده چې کم سړی دا ګناه وکړو بغیر د توبې نه مړ شو صحابي قسم خوري چې د مخ به د قبلې نه الله اړي او د الله لعنت دې په داسې کس نه دوا قبليږي نه ورته الله په ورځ د قیامت په نظر د رحمت او شفقت باندې خو په مقابله د شرک دا وړه ګناه ده الله دې ګناه ذکر کوي د شرک ذکر نه زديوم نن را پاس دا وړي خبرې پری د غټه خبرو باندې باسو کې خبيث انسانات چې په کم دور کې د کمی مسئلې ضرورت ده علماء کرام باغ مسله په هغه دور کې بیانې سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ يهوديان ونی اورته فرمای وی سلمان استاذ د نبی مساجب انسان دی اورته وی څنګه وی تاسو ته سی وړي مسلې خی چې بول کوي قانون قبلي ته بنه مخ کوي نو ورته شاکوي دا د امتیاز د مسلې درته ویلي خی اورته صرف دا نه خی موږ ته فخر دی موږ ته دام خی چې نه به مخ کوي نه به شاکوي دام خی چې نه به په خیلاس باندې استنجا کوي او دام راته خی چې احجار ثلاثه درې کانی استعمالوي او رسول الله ته فرمای نبی علیہ السلام ورته انما انا لكم بمنزله الوالد استاد د پاره په منزله د پلار یم واقع د دیو دا خبرې کوي زه تاسو ته د پوزي مثال در کوم د پوزي د پاکولو چې البم ز تاسو ته دا می تاسو مثال وای چې دومره وړه مسله نبی علیہ السلام وای زه د پلار مثال لرم تاسو ته نو علیم د پیغمبر وارث دی اګوري کوړه مسله د کغټه د به تا ته خو ټیم بولي د هر سیز یو خپل ټیم دی او ته ور دومره ولي علي د علماء خو د جمعو په ورځ باندې زبذات خود ځانيات خو ډېری مسلې خو دی په کې ور صرف په دي سامری تو باندې علي لک شرم او حیا پکا خپل خور بده پښتو په نامه وجنی چې د بل خور ته غړیږي ثقافت کدا د پښتون ثقافت قانون ز سور پنجابي کچرتا د پردی خور په مخ کې غړي دلو د استاد صدا خوان کوي چې هغه د شاګردان په مخ کې ډانس وي تور پنجابي او ماته د پښتون نه د قبول او که پښتو دای چې په خورم په خپل خور څنګه غیرات کې د بل په خور غیرات کې بیا کټر پښتون
دا سامریتوب نه دی استاد په آدابو کې خدا راضي کنه استاد په آدابو کې استاد به ډیر غټ احتیاط کوي په خبرو کې به ډیر لازم نه وي اسنه چې شاګرد ته د فعل بد را نشي او د شاګرد د علم نه محروم نشي حجی استاد د شاګردانو په مخ کې شامټوم خوځي را خوځي پچې خوځي را خوځي او د جنکو په مخ لکه دې تم سو استاد یو د دې په ځای خو زلال شو په یو چکلا کې کینا او د ګل چاحت نه جوړواله او بس دا کار بیا شروع کړ په دغه کې پیسې ډیری بیا ستا پروفیسورای ته ساجد ستا استادای ته ساجد چې پتاو پړم کې فرق نشته بهرحال دا سو خبرې می ته مخ کې لګي وکړي دا زین تواچوي د فاتحه نوم الله جل جلاله فاتحه نبی علیہ السلام صحابه کرام او متواتر مونږ تر رسیدل د دې صورت د نوم د فاتحه ولي ورکړې شوی د فاتحه یو معنی د کلاوه چونکه د قران مجید اولنې سورۃ دا څنګه چې تاسو کولاو کوي نو د دین د قران ابتدا کیږي د فاتحه دی واجنوي دویم ورته فاتحه معنی د کولاوه حل نو قران مجید به ال پتا باندې اسانی کی کله چې تددی په مراد او وضاحت پوښ لکه ما تاسو ته مخ کې ویل چې ټول قران په و منزلونو کې را باندې او دا و منزلونو په بقره کې او ټول بقره په فاتحه کې او فاتحه په یا کناب دو یا کنستعين کې یا کناب دو یا کنستعين په بسم الله الرحمن الرحیم کې ټول بسم الله الرحمن الرحیم په با کې را باندې او د قران اولنې ټکي بعد شیخ حسن جان سے مطابق اخیره ټکي سین من الجنه والناس سین باسین بس دومره ستاره پاره کافی نو عربه بتا قران کولاویږي علم په اعتبار سا چې کله پتا باندې فاتحه وضاحت شوی د دې په تشریح باندې ته پوي شوی او دیتا سورة المسألة موي سورة السؤال سورة الشفاء مرتوي شفاء ادي کې د هر بیماری شفا ده ان شاء الله دا به ذکر کوم د بخاری شریف هغه روایت د کتاب الجاری ذکر کوم جابر رضی الله تعالی عنہ چې کم دم کړي او دا غي دم سره سردار روغ شوی خو په خپل زیبان دې ته ډیر نمونه ورکولې شو چې کم نوم دلته لیکل عوام صرف دې ضرورت دي دا نور دې ورسره صرف ذهن کې یاد ساتیو چې په ټیم راغلی ذکر په یو ځلبان نه یو ځلبان ذهن ته ناچې لیکي فاتحه فتحت وکلا وخلت یو دا دوه وضاحت تماو سوال ورته د دیو جنوي چې په دې کې د سوال دوا طریقه ذکر شوی دا لکه تاسو چانه سوال کوي کنو لاړ شي اول خانجي ته خلی چنګ کوي خان دی ورته که غریبي نو معبد خان او کمالدار محبت خان غریب معبدی نو اول ورته خو خان دی چمچا ډبل کې دا غلطي خبرې تم خان ډیر غف شفی دی اخلاقی دی او بیا دا غینه بعد داغه نو غواړي نو د الله نوم چې کله انسانان غواړي کنه نو داغه طریقه الله جل جلاله خو الله حمد ادا کړی شي او بیا داغه خپل راضي یا کنه عبد یا کنه استعين او دا اغه نه بعد بیا د الله نو وختش صحیح شو الله دې عمل کول توفیق راکړي